ګرانو کتونکو الب خان شیرپوه یم کیمرمین ناصر یاسر خان دی. تاسو ته دې پته وي چې 7 میاشتې وړاندې کوم سیلاب راغلی و هغه پولې وړلې دي او دلته کې د تنګي تحصیل او د شب قدر تحصیل ترمنځ چې کومه ده رابطه منقطع شوې ده. بیا چې د پړانغار تحصیل دی نو غلنۍ ته چې هغوی عدالتونو ته ځي نو د هغوی رابطه منقطع شوې ده. د سکول ماشومانو ته مسلې دي، بوډاګانو ته، زنانو ته. دلته کې چې کشتو والا دي نو هغوی خپل ریټونه لګولي دي. د هغې په تناظر کې د بازو د میاګانو نه د خلکو تمم ده. دا بازی صرف د امونو صفت نه دی، دا بازی صرف د مالټو صفت نه دی، دا بازی صرف د ګوړې صفت نه دی. دا بازی میاګان چې کوم دی دا بیروکریټ هم دي او خدای پاک ورکړی هم ده. په هغه تناظر کې هغوی په خپلو کې یو چانده وکړله او هغه چاندې نه چې کوم دی هغه دلته کې پول جوړوي او دا د ابازو خلک دا مزدوران نه دي. دا اپنی مذهب چې کوم دی دلته کې راغلي دي او دغه پول جوړوي. دلته کې انتظامیه راله چې وي دا کار پې بند که. عجیبه شانتې حکومت کې یو عجیبه شانتې ملک کې موږ که ژوند کوو چې دلته کې کار خیر کې نو ځان له مصیبت ګورې. د خیر ښېګړې کار چې کوم دی هغه تا ته مسله جوړېږي. نو انتظامي پې دا کار بند که او د بندولو کوشش پې کوي خو په دې باندې ورته د دې علاقې خلکو دا دړاکه ورکړه چې موږ به سړک بندو، موږ په چا نه پې پیسې نه اخلو. هر سړی دې پې راځي په پري کې دې پې اخوا اوړي او په پري کې دې پې دې خوا راوړي. د دې نه مخکې چې کوم دی نو په دې ځای کې ډزې شوي دي، سټیر اخیستې شوې وه. هغه پول چې چا جوړو نو هغې ته بزنس ښکاره شو چې راشه د بزنس یو ډېره ښه موقع ده او بس پول پکې جوړ کړه او د هر سړي نه به ټیکټ الو. دلته کې چې سیلاب راشي نو د خلکو پکې بله شي، څوک پکې ځان له لرګي نیسي او څوک پکې چې کوم دی نو بیا داسې پولونه. دې حکومت چې کوم دی نو دې خو دغو تېښته وکړله، 5 میاشتې مخکې لاړه، نه یې سروې وکړله، نه چاته ده وویل چې یاره پول به جوړېږي. هېڅ قسمه چې کوم دی د دې خلکو دې ستړې ته ونه کتل او دوی من غټېږي چې کله قوم ته مسلې وي. دا اوس انتظامیه راله، دا خلک لګیا دي 4.5 لکه روپۍ په دې باندې دې خلکو ولګولې او ورته وایي چې دا بند که. دا وګوره چې دا تختې پې لګوي باقاعده هغه اړخ نه چې کوم دی نو خلکه به راوړي. دلته کې وګوره دا پوره چې کوم دی نو دا سیسټم روان دی. اوس د دې کار د بندولو چې کوم دی څه جواز جوړېږي؟ اوبه بندوي، اوبه خو روانې دي. څه عجیبه شانتې ټوکه روانه ده. والله خیران کون یم، خیران کون خبرې کېږي. زه به ضلعي انتظامي ته وایم چې پوري په خپل هم پکې چانده وکړې او دنیا پراجیکټ د سرې دي دوی خو درته دومره اسان که راشئ تاسو پکې اوس سیمټ ولګوئ او نور یې مضبوط کړئ. زه به د میافتاب صاحب سره خبرې ترې کوم چې میافتاب صاحب چې کوم دی په دې کې خلې ځلې کوي او یو کوشش یې وکړو او دې دپاره وکړو چې د دې خلکو دا تکلیف یې ولیده. او لا عجیبه خبره دا ده انتظامیه راله ما ورسره خبرې وکړې نو وی دلته کې رش نشته، نو دلته کې به ورته اوس رش جوړی نو دی به ما ته شپه کې پول جوړ کړي او خو دغه شانتې م راسره کوي نو اوس به ورته رش هم جوړ کړم. خلکو ته ښه پته ده چې پول روان دی، زه په دې لار تللی نه شم نو چې څنګه دلته کې راشي. او بیا زه انتظامي ته وایم چې ته په کم ټیم راغلی نو ته سهار کې راشه او ته مازدیګر کې راشه. نو 400 مزدوران پې دا ټیم دي، 400 مزدوران پې د ټیم. میا صاحب یو خو انتظامي داسې خبر وکړه دا تنګي تحصیل او د تنګي تحصیل مشر وایي چې هلته رش نشته. داسې به د شب قدر تحصیل داسې افسران راغلي دي چې هغوی ته د علاقې پته هم نشته چې هلته رش وي که نه. په دې باندې په دې پول به مخکې ګاډي تل راتلل. په دا خو جي ډېر مین ځای دی مونډه هیډ ورکس چې کوم دی دا خو 2 تحصیلونه یو ځای کوي، شب قدر او تنګي تحصیل یو ځای کوي، بل غلنۍ پړانغار او دا غلنۍ دا تحصیلونه 4-5 تحصیلونه یو ځای کوي. دا د نوي کلي کې څونه کیسونه د خلکو پړانغاره پورې دوی ځي هلته تا ته پته ده غلنۍ ته ځي د دوی اے سی ډي او ډي سی هلته ناست دي. او د دې نه علاوه د دې خلکو یو بل سره رشته داریان دي، کلي ولس دی، کور کلي دی، بل کاروبارونه دي. د دې ترقي نه بلا خلک ځي شب قدر ډیری ته دوکانونه دي، د دې مونډې نه بلا خلک هغه اړه نه تنګي ته ځي. صحیح دا خو کتونکو د میا صاحب د خولې نه مو اورېدل موږ هم حیران شو. موږ وی خو دلته رش نشته په دې چې پخوا دلته کې پولو که نه وي سیلاب پولو مړلې دي. نو دا یو حیران کن خبره تر اوسه دلته کې انتظامیه راغلې نه ده چې دې ځای دا د خلکو دا ستونزه. خو به هر حال چې کوم حکومت لاړه وتښتېده په نیمه کې هر څه پرېښودل، هغوی خو من غټېدل هغه منتخب نمایندګان چې قوم ته څومره مسلې وي نو وبه چې یاره دا پی ډي ایم هلکه پی ډي ایم دې په شړق ولګي او تاسو هم د خدای پاک په دې سین یوړلی شي چې دلته کې د قوم دا مسلې دي
د پل سره څه کار دی دلته کې راشه دا پشپش پکې پل جوړېده میا صاحب دا هم اپنی مدد آپ چې کوم دی دا چاندې وکړلې یاره بالکل دا اپنی مدد آپ خدای دې د خلکو سره ډېر خو کړي مونږ یو اواز وکړو دا ټول خلک راووتل دې کار دې کې په دې اړیمارو کار نه کېده په دې یخې اوبو کې دا د دې خلکو جذبه ده او همت دی دا ټول د دوی د همت او جذبې د لاسه دا کار وشو د دې عام عوامو د لاسه دې کې زمونږ هېڅ داسې خاص توره نشته دا د دغه مزدورانو ټوله توره دغه چې این علب خانه دې یخ اوبو کې دي دا کارونه کول دا اپنی مدد آپ لګیا دي اپنی مدد آپ بالکل دې کې ترکاڼان هم شته دې کې ګلکاران هم شته مونږ ته د هېڅ پرابلم نه راغلی 4-5 ترکاڼان لګیا دي بغیر پیسو نه دا بازو خلک دي ښه دا بازو خلک دي خو صرف په بازو له دا پل نه جوړي چې صرف به په دې دا بازو خلک دي په دې به د ملکڼو دا ټول به پیځي بسم الله الرحمن الرحیم وروره داسې کار دی چې دلته خو له دې مرۍ اوبو کې او 600 کسان په خدای یقین وکړه اوس د تنګیزي دفتر کې ناستې له دې نه دی خبر چې 600 کسان مزدورۍ لځي هغه باچا دی که نه 600 کسان مزدورۍ لځي او دې کې د کلي هر یو کس د آفتاب مې او د اود مې راغی موږ خپل ځای کې ناستو جره کې او راغی موږ پسې چې دا کوو چې دوی روچت شو خصوصي د باچا قلعه د کولالبات د ترکي میاګان عام خلکه د صدر ګړی نو دا دې نه دی خبر چې له دې باندې په الله یقین وکړه موږ پرون 2 ګاډرې ځان لږدلي دي او 600 کسان به په هغې لې برتلي او زه راته یم چې وروره دا هر سړي ځان مړ کړه له دې له دې اوبو کې ځان مړ کړه او وروره دا نه سیاسي پول دی نه دغه پول دی جی تاسو خپل پیژنګلو زما نوم مخترګل دی چې د بازو اوسېدونکی یم او دلته کې مونږ دا کار شروع کړی د خیر ښېګړی مې آفتاب صاحب دي او د دوی د تره زامن دي دا ټول راپاسېدلي وو اعلانونه یې وکړل چې راځئ دلته پول سازو مونږ چې دلته پول شروع کړو دلته کې اپنی مدد آپ هېڅ قسمه پیسې پرې چانه نه اخلو هېڅ هم پرې نه هلو مونږ یو دغه کوشش شروع کړو چې یاره د خلکو دا ستونزه اسانه شي دلته چې کښتۍ 15 کښتۍ وجنګېدې واوښتې زنانه پکې د اوبو ته ولوېدې چا تپوس نه که نه د اے سی راغی نه ډي سي تپوس وکړو چې یاره ستاسو دلته څه مشکلات دي زمونږ دا لار ختمه شوې 15 میاشتې وشوې مونږ روزګار لځو نوکرۍ لځو موږ ته هېڅ قسمه دغه نشته سهولت نشته په اوبو کې روان یو کښتو ته د یارې نه خېجو چې وخېجو هغه داسې نانډوره کسان دي چې هغه خامخا جنګېږي صحیح ښه ګرانو کتونکو یو چوتي پل سره پل دی هغې له هم کټ کېښودی شو چانده یو پل خو یو سړک خو چې کوم دی 9 کیلومیټر دی هغه غني خان ته چې دغه کېږي هغه ما په چانده باندې جوړ کړو خوړ دی شینګل مې پکې واچول دلته کې دا بازو پل نو د حکومت کوي څه د انتظامیه کوي څه د تاسو چې تنخواګانې اخلې دا په یربو روپۍ ځان ته میټرې لګولي دي د اے سی ګانو په دې ټایم کې هم لګولي دي او ګرم د بجلۍ نه خبرېږې دلته کې لږ راشي یو 15 منټه ودرېږه زه دلته دونه یخ شوی یم دې وخت کې او ورشه دغه دي دغه خلکه د قام فکر ورسره کوي په اوبو کې کار کوي نو ډېر افسوس خبره ده په داسې حکومت او په داسې صوبه کې موږ ژوند کوو چې هر څه په چاندی ټکسونه موږ ورکوو 41 ټکس چې کوم دی دی ورکوي یو 41 زه ورکوم چې سهار د خوبه راپاڅم نو دې حکومت له ټکس ورکوم پول پکې په چانده جوړوم د موږ د ملک نه دیوالې کېږي ځکه چې دلته کې موږ یا په مالټو کې په امونو کې وګټو تاله به پول جوړ کړو نو هغه څه وي نو مونږ جی دغه باندې په مونږ باندې پول باندې حکومت سره زموږ احساس نشته بس مونږ ټیک ته مونږ به روډ بند کړو مونږ به ټایم ګاډي نه پرېږدو مونږ ته خو تکلیف دی مونږ خو په یو ته مونږ خو دواړو طرفو ته بیا ډیم ګاډي بندو ځکه چې مونږ ته خو د حکومت وزیر اعلی اوس نه سبا کیرټیکر دی خو زمونږ دغه دی ضلع دی که نه په کار دا چې کم از کم هغه دوی ته ووایي چې یاره تاسو دوی له دغه وکړئ دا لار خو له ساده کړئ عرضي لار خو له ساده کړئ که نه مونږ خو دونه په تکلیف کې وو چې ډېر انتهایي تکلیف دی مونږ ته نو مهرباني وکړئ ستاسو دغه باندې میډیا په ذریعه باندې مونږ هغوی ته دا دغه کوو ریکویسټ کوو دا سوال منت ورته کوو چې یاره د پول باندې تاسو لیګکشن والې مونږ د خپل عارضي سازو د دې اجازت هم راکړئ او تاسو مهرباني وکړئ مونږ ته لارې ها ګرانو کتونکو د 400 د بیروکراټ نم زما سخته ګیله ده دلته چیف سیکرټریګان پاتې شوي دلته هر څه پاتې شوي قوم له نه یو نامعلوم تصویر چوک جوړ شوی دی خو تاسو به کتلي یو بوټی پې لګولي دا د بیروکراټو دلته کې موږ سره یو نښه ده خو دې وزیر اعلی صاحب ته وایم چې د 400 سبا به بیا دې 400 ته راځي دلته کې به خښېږي جنازې له به دې موږ درځو سټورۍ به د باندې موږ جوړو دا پول زموږ مسله ده فوري راله اعلان وکړه او په ایمرجنسي توګه چې کوم دی نو راځه دې کې را سره یا چانده واچوه او هغه چې کومه خبره کړې زه تنخوا نه هلم خزانه کې څه شته دی نه دا د دې پی ټي آی والا په مخ څپېړه ده چې هغه دې وخت کې وایي د ما تنخوا پیسې پکې نشته او به هر حال وزیر اعلی صاحب تا سره زموږ حق جوړېږي دلته مونډه ډیم دی دلته کې د خلکو روزګارونه دي دلته کې چې کوم دی خلکو ته ډېر تکلیف دی او چې دا خلک یې اپنی مدد آپ جوړوي نو په هغې انتظامیه راځي او بندوي یې پې نو دا ناجیز را سره کېږي ستا په ضلع کې نو پوري دې طرف ته توجه وکړه ملګرو دا ویډیو ورسره شیر کړئ چې دا د وزیر اعلی صاحب ته ورسي ځکه چې کلیوال
کلیوال هم دی بلکې موږ یې کلیوال یو دا ټول یې کلیوال دي نو موږ د 400 یو نو خدای کې را سره په ایمرجنسي بنیادو کې څه وکړل نو ډېره ښه وی نو او دې سره خو راتلونکي وخت کې انتظامیه دې دا ووري چې د ډیم گاډي دوی بندوي سړک دوی بندوي نو خو څه قسمه نقصان ورسېده نو د مخکې نه چې کوم دی دا ښه شعوري پوی تعلیم یافته کسان دي مخکې نه پوهیږي د هغې دپاره زه راغوښتی یم چې بیا راته ګناه څوک نه اچوي مننه خوشحاله